बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मंगा लेक्चर द 10th क्लास द मैथ्स द पार दे और नन बमंगा यूनिट 6 के वलने टॉपिक को द चैप्टर ज़मंग सरा बेसिक स्टैटिस्टिक्स पर नम सरा चैप्टर दे अवल मंगा डिफाइन को चे स्टैटिस्टिक्स सतोई नो द साइंस ऑफ collecting, organizing, analyzing and interpreting data to draw conclusions and to answer questions. Thus, the large set of data organize kawal, the way arrange kawal, the way analyze kawal, the way nabia results raistal conclusion raistal the statistic the subjects sara related khabari di. The data organize kawal da para منگا دلتا یو میتھڈ استعمالو چاہاوے تا وی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन دا زموږ سره یو سټیټسټیکل میتھډ دی د کوم په ذریعه چې مونږ لارج سیټ اف ډیټا ارګنایز کوو په سمالر ګروپس کې یعنی په یو خاص نمبر اف ګروپس کې مونږ دغه ډیر غټ اماونټ اف ډیټا دا راولو او ډیر لږ ګروپونه ته یو شي چې د هغې نه ریزلټس یا کنکلوژن مونږ په اسانۍ سره ډیرایو کولی شو نو frequency distribution is a statistical method to organize large set of data into smaller groups. منګه دا په دې طریقې سره ډیفاین کولی شو چې ډېر لارج اماونټ اف ډیټا وي او هغه منګه د ارګنایزیشن د هغې داسې وکړو ارګنایز کړو دا ډیټا چې دا زموږ سره په یو څو ګروپس کې دا ډیټا راشي او د هغې نه موږ په اسانۍ سره څه ریزلټس چې موږ ته پکاري هغه ترې راویستی شو دلته په ډیفینیشن کې تاسو ویل چې اسمال ګروپس مطلب په اسمال نمبر اف ګروپس په لږ تعداد د ګروپس په هغې کې موږ دا ډیټا ارګنایز کوو نو د دې وجې نه زموږ سره ډیټا په دوه قسمه ده یو ته ان ګروپ ډیټا وایي او دیتا ان گروپ ډیټا ته موږ را ډیټا هم ویلی شو را ډیټا یا ان گروپ ډیټا چې کوم موږ ګروپونو کې نه یې اخیستي هغې ته موږ ان گروپ ډیټا وایو لکه فار ایگزامپل یو ټیسټ مارکس موږ د سټوډنټس لیکو 10 سټوډنټس دي او فرض کا 10 مارکس دی ټوټل د یو ټیسټ نو د هغې ډیټا که فرض کا ان ګروپ ډیټا زه ولیکم داسې 5 5 6 6 6 7 7 8 9 او 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 سټوډنټس دي او دیو چې کوم نمبرز یا مارکس اخیستي دي نو هغه زموږ سره داسې دي یو تن دوو کسانو 5 5 مارکس اخیستي دي درې کسانو 6 6 مارکس اخیستي دي دوو 7 اخیستي دي او دغه شان یو تن 8 اخیستي دي دوو کسانو 9 9 مارکس اخیستي دي نو دا زموږ سره ان ګروپ ډیټا ده یا را ډیټا ده اوس په دې کې مونږ ګروپ ډیټا دویم دا زموږ سره ګروپ ډیټا دی د ډیټا دویم قسم ګروپ ډیټا دی ګروپ ډیټا کې مونږ چې سیملر ډیټا ایلیمنټس دي هغه مونږ په یو ګروپ کې واخلو لکه 5 5 دواړه سیم مارکس دي نو دا به مونږ په یو ګروپ کې اخلو دا به شان 6 6 6 درې واړه یو شان سیم مارکس درې کسانو اخیستي نو دا به موږ په جدا ګروپ کې اخلو نو داسې قسمه فریکوینسي ډسټریبیوشن دا زموږ سره ګروپ ډیټا وه د فریکوینسي ډسټریبیوشن جوړېږي که زه د ګروپ ډیټا ځان له
بیا زمون سره په دوه قسمه سره جوړیږي، یو ته ډیسکریټ وایي او دویم ته کنټینیوس وایي. همدا را ډیټا یا ان ګروپ ډیټا دا مونږه ډیسکریټ ډیټا په صورت کې هم لیکلی شو او د کنټینیوس ډیټا په صورت کې هم لیکلی شو. هغه زمونږه د ریکوایرمنټس او زمونږ د سهولت دپاره چې په کوم کې زمونږ ستا سهولت وي نو هغه طریقه باندې مونږه لیکو، یا په ډیسکریټ کې یا په کنټینیوس کې. دلته که دا ډیټا زه په ډیسکریټ کې لیکم نو تاسو وګورئ چې دلته زما سره 5 والا مارکس شته دی، 6 والا شته، 7 والا، 8 او 9. نو که زه ډیسکریټ ویلیوز د مارکس واخلم او دلته د دې فریکوینسي اف د 5 مارکس 6 7 8 او 9 دا ما ډیسکریټ ویلیوز واغستل. ډیسکریټ مطلب الګ جدا، نو دا یو ویلیو چې دا څنګه واخلو نو دا زموږ سره ډیسکریټ ویلیوز دي. 5 مارکس دوه کسانو اغوستي نو د دې فریکوینسي 2 شوه. 6 مارکس دا درې کسانو 6 6 6 نو دې ته به زه 3 ولیکم، د دې فریکوینسي 3 شوه. 7 مارکس دوه کسانو اغوستي نو د دې فریکوینسي 2 شوه. 8 مارکس دا زموږ سره یو تن اغوستي. 9 مارکس داسې دوه کسانو 9 مارکس اغوستي دي. دا کوم ټیبل چې زموږ سره جوړ شو نو دا ډیسکریټ ډیټا ده، ځکه چې په دې کې مونږه کوم مارکس چې دلته واغستو نو دا 5 صرف د 5 مارکس چې چا اغوستي دي نو هغه دوه کسان دي. 6 مارکس چې اغوستي دي هغه درې کسان دي. نو داسې قسمه ډیټا ته مونږه ډیسکریټ ډیټا وایو. بیا دویم زموږ سره کنټینیوس ډیټا ده. په کنټینیوس ډیټا کې که دا زه داسې ولیکم دا مارکس او دلته فریکوینسي، په دې کې زه کلاسونه جوړ کړم چې د 5 نه تر د 6 پورې، بیا د 6 نه تر د 7 پورې، د 7 نه تر د 8 پورې، د 8 نه تر د 9 پورې او د 9 نه تر د 10 پورې. په دې طریقه ما ولیکل. اوس په دې کې دا یاد ساتئ چې دا اپر کلاس لیمټ دا دې ته موږ اپر کلاس لیمټ وایو، دې ته لوور کلاس لیمټ وایو. نو دا اپر کلاس لیمټ دې ته ایکسکلوسیو وایي، دا پکې نه دی شامل. په هر ګروپ کې به دا اپر کلاس لیمټ به نه شامل. 5 شامل دی، 5.1 5.2 دغه شان د 5.9 پورې 5.99 پورې دا پکې شامل دي، خو 6 به زموږ څه په دې کې نه شامل، هغه به بیا په نیکسټ ګروپ کې شامل. دا خبره یاد ساتئ. نو دلته 5 او 5 دا زموږ سره دوه کسان دي، نو دا به په دې کې ولګي. 6 6 6 درې کسان دي، نو په دې کې به موږ 6 نه اخلو. 6 به زموږ سره په دې لوور لیمټ کې چې کوم کې شامل دی نو د هغې په ګروپ کې به موږ دا 6 والا ویلیو اخلو، ځکه چې دا زموږ سره د 5.999 پورې دغه ګروپ دی، خو 6 پکې زموږ سره شامل نه دی. 6 به بیا د دې ګروپ سره حسابېږي. نو دا درې کسان دي. دغه شان د 7 والا دوه کسان دي، نو 7 دلته موږ نشو اغوستی، دا به په دې کې لوور لیمټ کې چې په کوم ځای کې دا نمبر شامل دی نو هغې ته مخامخ به تاسو د دې فریکوینسي لیکئ. 8 هغه زه په دې کې اغوستی شم، په دې کې به نه اخلئ. او 9 نو دا دوه کسان دي. نو هم هغه ترتیب راغی کوم ترتیب کې چې ستاسو سره دلته دا ډیټا لیکلی شوې ده. نو تاسو که په دې انداز کې ولیکئ نو په دې کې اوس زموږ څه ګیپ نشته، د 5 نه د 6 پورې او بیا د 6 نه د 7 پورې، نو دا کنټینیوس شو. او دلته زموږ څه په دې کې ګیپس دي. 5 خو شته، خو که فرض که 5.6 یا 5.4 نو هغه نه په دې ګروپ کې شو نه په دې ګروپ کې دی، نو په دې په مینس کې ګیپس دي. نو د دې وجې نه دا زموږ څه کنټینیوس ډیټا نه ده
او دا ډیسکریټ ډیټا ده او دا زموږ سره کنټینیوس ډیټا ده. فرق په دې دوانو کې دغه دی چې په ډیسکریټ ډیټا کې ستاسو سره ګیپ سي. ګیپ څنګه که 5 مارکس چا اخیستي نو هغه خو په دې ګروپ کې شو، خو که 5.5 چا اخیستي نو د 5.5 دپاره دلته زما سره ځای نشته، دلته د 6 دی او یا 5 دی، نو د دې په منځ کې څه ګیپ پاتې کېږي، نو د دې وجې نه دې ته موږ ډیسکریټ ډیټا وایو. او دا چونکې کنټینیوس دي د 5 نه واله تر د 5.9999 پورې دا ټول زموږ سره په دې ګروپ کې شامل دي، خو که پوره 6 و نو هغه به بیا په دې ګروپ کې. دغه شان دا د 7 نه چې کمي او د 6 یا د 6 نه سیوا نو هغه به په دې ګروپ کې، خو که 7 پوره نو هغه به دې ګروپ ته وړي. نو په دې طریقه دا زموږ سره ټول کنټینیوس ډیټا جوړه شوه. اوس راځو ریلیټډ کنسپټس ته. یو څو ټرمز چې هغه ډېر زیات استعمالېږي په کوېسچنو کې چې د هغې متعلق تاسو د مخکې نه په دې باندې پوهېږئ. کلاس لیمټس دا به زموږ سره ډېر زیات استعمالېږي. کلاس باونډریز او دغه شان کلاس مارک یا دې ته میډ پوینټ وایي یا میډ ویلیو ورته وایي. دا عام طور موږ په ایکس سره ظاهروو یا دې ته موږ کلاس سنټر هم ویلی شو. مختلف نمونه سره دا کلاس مارک یا میډ پوینټ دا موږ یادولی شو. اول موږ په فریکوینسي ټیبل کې کلاس لیمټس جوړوو. دا په هغه صورت کې چې کله ډیټا زموږ سره ډیره زیاته او په هغې کې ویرایټي ډیرې، مطلب مختلف ویلیوز زموږ سره ډیر قسمه استعمال شوي، نو بیا زموږ سره ضرورت د کلاس لیمټس پیښیږي چې موږ داسې ګروپ ډیټا جوړه کړو چې په هغې کې د یو خاص نمبر نه د بل خاص نمبر پورې چې کوم ویلیو ځي نو هغه به زموږ سره په دې ګروپ کې، لکه فار ایگزامپل دلته د 1 نه واخله تر د 4 پورې فرض کړه 20 مارکس والا یو ټیسټ د میتھس واغستی شو، نو په دې کې مختلف مارکس د سټوډنټس راغلو، د چا 0 د چا 1 د چا 2 د چا 3 اینڈ سو آن دې سره 20 پورې. فرض کا کلاس زموږ سره 200 یا 300 سټوډنټس دي، نو مختلف مارکس راغلو، نو دا زموږ سره تقریبا 20 قسمه مارکس زموږ سره جوړیږي چې 1 نه واخله تر د 20 پورې په دې رینج کې چا مارکس اخیستي دي، ټوټل زموږ سره 20 مارکس دي. فرض که 0 مارکس پکې نشته نو بیا زموږ سره داسې ګروپس په دې طریقې سره جوړېدی شي. دلته دې ته موږ لوور کلاس لیمټ وایو او دې 4 ته اپر کلاس لیمټ وایو. دغه شان په دې ګروپ کې دا زموږ سره لوور کلاس لیمټ دی او دا اپر کلاس لیمټ دی. نو هر یو کلاس موږ په لوور او اپر کلاس لیمټس په دې 2 نمبر سره ظاهرو. بل زموږ سره کلاس باونډریز. دا ډیټا زموږ سره کنټینیوس نه ده. که تاسو وګورئ نو دلته د 1 نه د 4 پورې د دې حد پورې خو دا کنټینیوس ده. که چا 1 مارکس اخیستی که 1.2 که 1.3 هغه به زموږ سره په دې ګروپ کې راځي. دغه شان که 2 اخیستی 2.5 اخیستی هغه به په دې ګروپ کې وي. خو که 4.5 اخیستی نو هغه نه په دې ګروپ کې شو نه په دې ګروپ کې شو. په دې ځای کې اوس ګیپ پیدا شو. نو د دې ګیپ ختمولو دپاره موږ کلاس باونډریز د دې معلوم کړو. کلاس باونډریز معلومولو طریقه زموږ سره داسې ده چې دلته د لوور کلاس لیمټ او د دې اپر کلاس لیمټ د دې دواړو په منځ کې ډیفرنس موږ معلوم کړو. نو د 5 او د 4 په منځ کې ډیفرنس زموږ سره څه دی؟ 5 minus 4 دا زموږ سره 1 دی. بیا دا 1 موږ راواخلو په 2 باندې ډیوایډ کړو، هاف د دې واخلو، دا زموږ سره جوړیږي 0.5. دا 0.5 با د لوور کلاس لیمټ نه سبټریکټ کوئ او د اپر کلاس لیمټ سره ایډ کوئ. نو په دې طریقه به زموږ سره کم ګیپ چې د 4 او د 5 په منځ کې دی هغه به ختم شي.
دغه شان د 8 او د 9 په منځ کې چې کوم ګیپ دی هغه به ختم شي زموږ سره کنټینیوس ډیټا جوړ شي کنټینیوس ډیټا د هیستوګرام او د فریکوئنسي پولیګان جوړولو لپاره هم کنټینیوس ډیټا پکاري کچره دا زموږ سره کنټینیوس نه نو بیا موږ دغه هیستوګرام یا فریکوئنسي پولیګان هغه جوړولو کې بیا مشکلي دا غو طریقې کار مطابق بیا نه جوړي نو دلته 0.5 به تاسو د 1 نه سپریټ کړئ نو دا به زموږ سره 0.5 جوړ شي او د 4 سره 8 کړئ نو دا به 4.5 شي دغه شان د دې نه سپریټ کړئ نو دا به 4.5 شي او د دې سره 8 کړئ نو دا به 8.5 شي د دې نه سپریټ کړئ نو دا به 8.5 شي او د دې سره 8 کړئ نو دا به 12.5 شي د دې نه سپریټ کړئ نو دا به 12.5 شي او د دې سره 8 کړئ نو دا به 16.5 شي دا شان د دې نه سپریټ کړئ نو دا به 16.5 شي او د دې سره 8 کړئ نو دا به 20.5 شي دا زموږ کلاس باونډریز معلوم شو څنګه چې دې کې موږ لوور کلاس لیمټ او اپر کلاس لیمټ دې ته وایو دا شان دې ته لوور کلاس باونډري وایي او دې ته اپر کلاس باونډري وایي نو په دې طریقه باندې تاسو کلاس باونډریز معلومولی شي اوس دا ډیټا زموږ سره کنټینیوس ده دلته د 4.5 پورې او دلته د 4.5 نه بیا شروع شوی د 8.5 پورې خو مخکې موږ ټاپک کې وویل چې کله ستاسو سره ایگزیکټ 4.5 وي نو هغه ویلو به تاسو په دې ګروپ کې نه شاملوئ هغه به زموږ سره د لوور لیمټ کې چې دلته 4.5 دی نو که ستاسو سره په ډیټا کې 4.5 دی نو د هغې لپاره به ټیلی مارک بیا موږ د دې ګروپ سره لګو ځکه چې 4.5 زموږ سره پر لوور کلاس باونډري کې دی د مخکې ټاپک کې موږ د دغې خبره وکړه بل زموږ سره کلاس مارک یا میډ پوینټ یا میډ ویلیو یا کلاس سنټر کلاس سنټر په اصل کې د لوور لیمټ او د اپر لیمټ ایوریج معلومول دي یا د دې میډ پوینټ معلومول دي نو د 1 او 4 دا دوانه 8 کوي په 2 باندې ډیوایډ کوي نو د دې نه به زموږ سره کلاس مارک یا میډ ویلیو دا به معلوم شي لکه د دې اولني دپاره زه معلوموم 1 + 4 ډیوایډډ بای 2 نو دا به 5 شي 5 ډیوایډډ بای 2 او 5 په 2 باندې ډیوایډ کړئ نو 2.5 نو د دې لپاره میډ ویلیو زموږ سره 2.5 بلکې 5 8 د دې لپاره معلوموم نو 5 + 8 ډیوایډډ بای 2 نو دا به 13 ډیوایډډ بای 2 نو 13 چې تاسو ډیوایډ کړئ په 2 باندې نو دا به 6.5 شي 6.5 دلته تاسو ولیکئ دغه شان په دې طریقه دا نور میډ پوینټس یا کلاس مارکس تاسو معلومولی شئ لوور لیمټ اپر لیمټ دا 8 کوي او په 2 باندې ډیوایډ کوي د دې کلاس باونډریز نه هم معلومولی شئ چې 8.5 او 12.5 دا دواړه 8 کوي او دا ډیوایډ کوي په 2 باندې نو د دې نه هم زموږ سره د دې میډ ویلیو هغه معلومیدی شي دلته زموږ سره بله طریقه دا هم کیدی شي چې کله دا ګروپونه ستاسو سره انټرول په دې کې سیم وي چې ټول زموږ سره یو شان کلاس انټرولز دي انټرول موږ څه ته وایو اوس کلاس انټرول خبره اول ته مخکې کوو د 1 نه د 4 پورې دا زموږ سره د دې کې مختلف قسمه نمبرز نو 1 هم پکې شامل دی 2 هم شامل دی 3 and 4 نو دا 4 د دې انټرول شو یعنی په دې کې 4 قسمه نمبرز یا مارکس دا شامل دي نو د دې انټرول زموږ سره 4 شو دا شان که د دې انټرول تاسو وګورئ 5 پکې شامل دی 6 7 او 8 4 انټرول کلاس انټرول یا کلاس ویټ ورته هم وایي کلاس انټرول یا کلاس ویټ نو چې کله تاسو ته کلاس ویټ یا کلاس انټرول معلومي نو د دې یو سره تاسو 4 8 کوي کلاس انټرول سره 8 کوي نو نیکسټ کلاس مارک دا به تاسو سره تیجو شي
لکه را 2 سره 4 8 کوي 2.5 سره نو 6.5 شو. نو اوس دا طریقه چې مونږ استعمالو نو په ځای د دې چې دومره کیلکولیشن مونږ کوو مونږ ته کلاس انټرول معلوم دی نو په اسانۍ سره دې کلاس انټرول ایډ کوئ او دغه شان نیکسټ کلاس مارک یا میډ ویلیو هغه ته تاسو معلومولی شئ. دا 6 سره 4 8 کوي نو دا به 10.5. د دې څخه کلاس انټرول چې هغه 4 دی دا 8 کوي نو 14.5 به شي. 14 سره 4 8 کوي کلاس انټرول 4 دی هغه ورسره 8 کوي نو دا به 18.5. نو مزید بیا مونږ ډېر په اسانۍ سره کلاس مارکس معلومولی شو. که چېرې تاسو ته د دې کلاس انټرول معلومي کلاس انټرول یاد ساتئ چې کله داسې ګیپ پکې نو بیا تاسو کلاس انټرول داسې کیلکولیشن وکړئ چې 1 2 3 4 دا د دې 4 قسمه نمبرز په دې کې دي نو 4 د دې انټرول شو. یا د دې لپاره نو 5 6 7 او 8 نو د دې لپاره کلاس انټرول زموږ سره هم 4 شو. که د کلاس باونډریز نه معلوموئ نو کلاس باونډریز کې بیا اساني دا ده چې د اپر کلاس باونډري نه لوور کلاس باونډري سبټریکټ کوي. نو کلاس انټرول بیا دغه ته موږ ویلی شو د اپر کلاس باونډري نه لوور کلاس باونډري سبټریکټ کوي یعنې 4.5 نه دا لوور کلاس باونډري 0.5 دا سبټریکټ کوي نو دا به زموږ سره 4. نو کلاس انټرول یا کلاس ویډ دا زموږ سره د دې 4 دی. نو چې کله کلاس باونډریز معلومي نو بیا مونږ د اپر کلاس باونډري نه لوور کلاس باونډري سبټریکټ کړو د دې نه زموږ سره کلاس ویډ یا کلاس انټرول دا معلومیږي. خو چې کله تاسو له کلاس باونډریز نه دي درکړي او دا کنټینیوس ډیټا نه ده نو بیا تاسو په دې طریقې سره معلومولی شئ چې داسې کیلکولیشن په ګوتو وکړئ یا د دې نه دا سبټریکټ کوي خو د هغې سره بیا 1 ایډ کوئ. لکه د 4 نه که مونږ 1 سبټریکټ کړو نو دا به زموږ سره 3 شي خو یو به انکریز کوئ 1 به ورسره ایډ کوئ نو 4 به تاسو د دې کلاس انټرول اخلي. دغه شان د 8 نه که 5 تاسو سبټریکټ کوئ نو 3 جوړیږي نو 3 زموږ سره کلاس انټرول نه دی د دې سره به 1 ایډ کوي نو 4 بشي. او کله ډیفرنس په طریقه تاسو معلوموئ نو کلاس باونډریز د اپر کلاس باونډري نه لوور کلاس باونډري سبټریکټ کوئ نو د دغه نه ډایرکټ زموږ سره کلاس انټرول یا کلاس ویډ معلومیږي. او د کلاس ویډ بیا زموږ سره فایده دا ده چې کله کلاس ویډ تاسو سره معلومي یا کلاس انټرول معلومي نو د دې اولني ګروپ چې تاسو ولیکئ 1 to 4 مزید ګروپونه تاسو لیکئ نو په هغې کې به تاسو ته دا ثاني دې سره 4 ایډ کوي نو 5 شو. د ده سره 4 ایډ کوي نو 8 بشي. د 5 سره 4 یعنی کلاس انټرول ایډ کوي نو 9 نیکسټ لوور کلاس لیمټ کې جوړ شو. او د اپر کلاس لیمټ سره چې ایډ کوي نو نیکسټ اپر کلاس لیمټ به جوړیږي. د 8 سره 4 ایډ کوي 12 شو. د 9 سره 4 ایډ کوي نو 13 او د 12 سره 4 ایډ کوي نو 16. 13 سره 4 ایډ کوي نو 17 او د 16 سره 4 ایډ کوي نو 20. نو دا ګروپس هم مونږ بیا په اسانۍ سره جوړولی شو. دغه شان دلته کلاس مارک هم مونږ ډېر په اسانۍ سره اولنی مونږ کیلکولیشن وکړو بیا د هر یو سا کلاس ویډ چې څومره دی یا کلاس انټرول چې څومره دی هغه ورسره ایډ کوو دغه شان مخکې ځو نو دا زموږ سره د هغه فارمولې مطابق جوړیږي. لکه دا 18.5 دا ما لیکلی دی دا زه ګورم چې آیا دا زموږ سره کلاس مارک دی که نه دی. نو کلاس مارک دپاره مونږ دا ویلو چې دا دواړه به مونږ ایډ کړو په 2 به ډیوایډ کړو نو 17 پلس 20 او دا به په 2 ډیوایډ کړو نو دا به زموږ سره 37 ډیوایډډ بای 2 شي 37 بټه 2. 37 تاسو په 2 باندې ډیوایډ کړئ 18.5 نو دا کم کلاس مارک چې مونږ دلته معلوم کړی دا بالکل د فارمولې مطابق زموږ سره ټیک دی. اوس دا یو اگزامپل په دې باندې سالف کوو.
تاسو له example 2 درکړی the height of 30 students of class 10 in centimeter are as follows. Construct group frequency table. نو دا را ډیټا تاسو له درکړی ده دا موږ په ګروپ ډیټا کې لیکو. تاسو اول د دې لپاره ګروپس به جوړوئ. دا ګروپس تعداد به تاسو متعین کړئ. فار ایگزامپل موږ د دې نه 7 ګروپس جوړو. نو ولیکئ چې نمبر اف ګروپس ایکوال ټو 7. اوس ویټ به زموږ سره د هر یو ګروپ ویټ یا کلاس ویټ به زموږ سره څومره نو د هغې دپاره کیلکولیشن به تاسو په دې طریقه کوئ. کلاس ویټ زموږ سره برابر دی میکسیمم ویلیو نه مینیمم ویلیو. خو د مینیمم ویلیو نه یو نمبر کم. دلته مینیمم ویلیو زموږ سره 140 ده خو تاسو ترې سپریټ کړئ 139. ولې 139 موږ سپریټ کوو؟ 140 خو زموږ سره په ډیټا کې شامل دی. 140 که موږ سپریټ کړو نو یو ډیټا نمبر دا موږ ډیکریز کو. نو په کار ده چې موږ د دغه نه یو نمبر کم دا سپریټ کړو. یا که موږ داسې وایو چې رینج ډیوایډ کوو په نمبر اف ګروپس باندې د دغه طریقې نه نو رینج خو زموږ سره دا چې د میکسیمم ویلیو نه مینیمم ویلیو دا سپریټ کړو. نو بیا د 175 نه 140 سپریټ کوي. دا زموږ سره رینج شو. خو د دې رینج سره 1 بیا ایډ کوئ ځکه چې دا رینج زموږ سره په دغه حساب باندې یو نمبر کمی. نو 1 ورسره ایډ کوي نو دا به زموږ سره بیا د 35 په ځای 36 شي. یا د 175 نه 139 سپریټ کوي. مینیمم ویلو خو تاسو سره 140 ده خو تاسو 139 سپریټ کوي. نو بیا پکې دا 1 ایډ کولو ضرورت نشته. هغه دلته زموږ سره په دې کې شامل شو. نو 175 نه 139 سپریټ کوي نو دا به تاسو سره 36 شي په نمبر اف ګروپس باندې ډیوایډ کړي چې هغه زموږ سره 7 دی. نو د دې نه 5.14 جوړیږي. نو اوس چې کله تاسو سره په ډیسیمل فارم کې کلاس ویټ ته راغی نو کلاس ویټ موږ په ډیسیمل کې نشو اغوستی. ځکه نشو اغوستی چې دا کم ګروپس موږ جوړو نو دا به موږ ته ډېر زیات پیچیده شي. نو د دې وجې نه ورپسې نیکسټ نمبر چې هغه تاسو واخلئ. نو نیکسټ نمبر هول نمبر پسې 6 دی نو تاسو به 6 واخلئ. خو دا هغه طریقه نه ده چې کوم راونډینګ اف ډیټا تاسو کوئ او اشاریه 1 4 دی نو دا موږ ډراپ کوو دا صرف 5 ورګي. هغه طریقه دا نه ده. دلته چې تاسو سره 5.01 هم راغی نو تاسو به 6 اخلئ. کلاس ویټ به بیا تاسو 6 اخلئ نو هله به تاسو سره ګروپونه په صحیح طریقه باندې جوړیږي. که چیرې تاسو دا 5 واخلئ نو دا ګروپس به تاسو سره بیا 8 ګروپس جوړیږي. نو هغه کم نمبر اف ګروپس چې موږ اغوستی و چې موږ 7 ګروپس جوړو نو دا خبرې برخلاف موږ کار وکړو. ګروپس به زموږ سره بیا 8 جوړ شي. نو هغه د دې وجې نه جوړیږي چې دلته موږ کم کلاس انټرول معلوم کړی هغه زموږ سره غلط انټرول دی. نو په کار ده چې تاسو د 5.14 یا د 5.1 په ځای باندې 6 واخلئ. که 6.1 نو په کار ده چې تاسو 7 واخلئ and so on. نو دلته په کتاب کې دیو دغه ځای کې غلط شوي دي. دیو د 175 نه 140 سپریټ کړی په 7 ډیوایډ کړی نو د هغې نه ایگزیکټ 5 جوړ شوی. حالانکې د دې انټرول زموږ سره 6 دی. کلاس انټرول د دې کوېسچن زموږ سره 6 دی که تاسو وګورئ. هغه څنګه 139 پکې هم شامل دی. 140 141 142 143 او 144. نو دا شپږ نمبرز په دې کې راګیر دي. نو د دې کلاس انټرول 6 دی. یو په دې طریقه موږ معلومو. دویم داسې معلومو چې د 138.5 د 144.5 نه 138.5 دا سپریټ کوي. نو د دې نه هم زموږ سره 6 جوړیږي. نو کلاس انټرول زموږ سره یا د کلاس باونډري نه چې موږ معلومو نو د اپر کلاس باونډري نه لوور کلاس باونډري چې سبټریکټ کو کم نمبر جوړ شي دې ته موږ کلاس ویټ وایو. او یا که د دې نه معلومو د ګروپس دا کم لیمټس چې راکړي د دې نه معلومو نو دا به تاسو داسې شمارئ نو د دې نه به تاسو معلومولی شئ.
اوس کوم ډیټا را ډیټا چې راکړي دا ارګنایز کول دي او خپل خپل ګروپ ته ډیټا وړل دي، نو د هغې لپاره به تاسو طریقه کار دا کوئ چې اولنی نمبر د دې نه راواخلئ 162. اوس 162 زموږ سره په کم ګروپ کې دی، نو تاسو وګورئ 162 زموږ سره په دې ګروپ کې دی، نو دلته به ټیلی مارک ولګوئ. ټیلی مارک نور څه شیز نه دی، صرف یو نشان دی چې یو نمبر زموږ سره په دې ګروپ کې دلته شو. لکه څنګه چې مثال په تور یو روډ باندې مختلف ګاډي تیریږي او تاسو ځان ته یو ټیبل داسې جوړ کړئ چې په یو باندې کار ولیکئ، بل باندې موټر سایکل ولیکئ او دغه شان بل باندې بس ولیکئ. مختلف نمونه تاسو د ویهیکلز دا ځان سره ولیکل. چې موټر کار تیر شو، دلته تاسو یو نشان وکړو چې په دې یو موټر کار تیر شو. موټر سایکل تیر شو، نو یو نشان هم وکړو. دغه شان بیا کار، نو دلته بل نشان وکړو. دغه شان موټر سایکل تیر شو، بیا موټر سایکل تیر شو، بیا موټر سایکل تیر شو، بیا پنځم موټر سایکل، نو پنځم به بیا تاسو په دې باندې داسې کراس راکاږي. چې د دې کراس راښکودو مطلب دی چې موږ ته په کاونټ کولو کې اساني چې دا 15 پوره شو، نو بیا موږ په اسانۍ سره چې 5 او 5 10 5 15 د دې حساب کول بیا موږ ته لږ اساني. نو داسې چې څومره ګاډي تیریږي موږ د هغې دپاره یو یو 1 نشان لګو، نو دې ته موږ ټیلی مارک وایو. نو بیا په اخر کې ټوټل جمع کړه چې څو کارس په دې روډ باندې تیر شوي، بسې څومره تیر شوي دي، موټر سایکل څومره تیر شوي دي، هغه ټول حساب ته بیا د ځان سره لیکلی شي او دغه څومره تعداد چې دی دې ته موږ فریکوینسي وایو. نو دلته ټیلی مارک به موږ لګو. دوی په دې کوېسچن کې ایگزیکټ هغه نمبرز لیکلي دي، خو کله چې موږ کوېسچن یې سالف کوو نو موږ ټیلی مارک لګو. دا هسې ستاسو د پوهېدو لپاره دلته دوی لیکلي دي، خو موږ به ټیلی مارک لګو. نو د 162 دپاره موږ ټیلی مارک یو نشان هم ولګو چې یو نمبر زموږ سره په دې ډیټا لیمټس کې دا زموږ سره راغی. بیا ورپسې 165. نو 165 زموږ سره د 163 نه 168 پورې په دې رینج کې دی، نو د دې لپاره به تاسو دلته یو ټیلی مارک ولګوئ، یعنی یو ډیټا آیټم په دې ګروپ کې زموږ سره راغی. دغه شان بیا 170 170. نو 170 په دې ګروپ کې دی، 169 نه د 174 پورې په دې کې ستاسو سره 170 شامل دی، نو دلته به یو ټیلی مارک ولګوئ. بیا هم 170 دی، نو دلته به بیا دویم نشان ټیلی مارک دا ولګوئ. بیا 162. نو 162 څنګه چې مخکې مونږ یو نمبر دپاره لګولی او ټیلی مارک دا بل شو. بیا 159. نو 159 زموږ سره په دې ګروپ کې 159 دی، ځکه چې دا د 157 نه 162 پورې دی. بیا 162. نو 162 هم په دې ګروپ کې زموږ سره شامل دی، او دغه شان 163. نو هغه زموږ سره په دې ګروپ کې شامل دی. او بیا 175 په دې لاست ګروپ کې دی. بیا 166 زموږ سره په دې ګروپ کې شامل دی. بیا ورپسې دی 171 زموږ سره په دې ګروپ کې دی. بیا 174. نو 174 هم په دې ګروپ کې دی، او دغه شان 155 زموږ سره په دې ګروپ کې دی. بیا 160. نو 160 زموږ سره په دې ګروپ کې دی، ځکه دا د 157 نه واخله تر 162 پورې، نو دا 5م نمبر شو، نو په دې به داسې کراس راکاږي چې دا زموږ سره یو 5 نمبر د ډیټا دا پوره شو په دې ګروپ کې. بیا 173 به تاسو ولیکئ په دې ګروپ کې. نو دلته هم 4 پوره شوي، 5م به پې داسې نشان راکاږي.
بیا 140 نو 140 تاسو سره په دې ګروپ کې دی 145 دا په دې ګروپ کې 140 بیا په دې ګروپ کې 146 زموږ سره په دې ګروپ کې دی 150 دا هم په دې ګروپ کې دی 172 نو 172 زموږ سره په دې ګروپ کې دی 158 زموږ سره په دې ګروپ کې دی 155 زموږ سره په دې ګروپ کې دی 163 دا په دې ګروپ کې شو بیا 165 نه 165 زموږ سره په دې ګروپ کې دی نو دا به کراس کوي مطلب 5 پوره شو بیا 171 په دې ګروپ کې دی بیا 153 نه 153 زموږ سره په دې ګروپ کې او بیا 158 په دې ګروپ کې دی او بیا 149 بدلته شي او بیا 153 به په دې ګروپ کې شي اوس د دې فریکوینسي د کې دوه ډیټا آیټم زموږ سره رااله نه د فریکوینسي 2 شو د کې څلور رااله د فریکوینسي 4 د کې څلور دا 4 دا 5 او 2 7 دا صرف 5 دا 5 او 2 7 او دا 1 نو اوس د دې سره وګورئ 2 4 4 7 2 4 4 7 5 7 1 نو په دې طریقه باندې موږ د دې د لپاره فریکوینسي ډیسټریبیوشن ټیبل جوړ کو دلته د ګروپس معلومولو لپاره چې تاسو ګروپ کلاس انټرول تاسو 6 واخلئ نو 139 کم لوویسټ ویلیو چې دا د هغې نه به تاسو شروع کوئ نو 139 تاسو ولیکو نو 139 40 41 42 43 او 44 نو شپږ 6 د دې انټرول شو نو 144 پورې بیا د نیکسټ نمبر نه به تاسو شروع کوئ 145 نه نو دا چې تاسو یا ورسره 5 جمع کوئ 5 چې دې سره جمع کوئ 150 جوړیږي یا که تاسو 6 جمع کوئ نو هغه بیا زموږ سره دغه نه راځي بیا به 151 جوړیږي هغه غلطي ده په هغې کې 7 انټرول بیا جوړیږي نو د دې نه یو نمبر که موږ کم والو هغه جمع کوو نو بیا د ګوتو شمارلو ضرورت نشته زموږ سره انټرول کلاس انټرول 6 دی خو موږ که 5 دې سره ایډ کړو نو 150 بیا 151 ولیکئ او 5 ورسره ایډ کړئ نو 156 بیا 157 ولیکئ 5 ورسره ایډ کړئ نو 162 بیا 163 ولیکئ 5 ایډ کړئ 168 and so on یا دویمه طریقه دا یو 139 او 144 چې دا تاسو ولیکو نو د دې سره کلاس انټرول چې هغه موږ 6 اغستی دې سره 6 ایډ کړئ نو 145 بشي د دې سره 6 ایډ کړئ نو 150 بشي د 145 سره 6 ایډ کړئ نو 151 بشي او د 150 سره 6 ایډ کړئ نو 156 بشي کلاس انټرول د لوور څخه چې ایډ کوئ نو لوور لیمټ نیکسټ لوور لیمټ به جوړي او د اپر لیمټ څخه چې ایډ کوئ نو نیکسټ اپر لیمټ به جوړي نو په دې طریقه دا ټول ګروپس تاسو په اسانۍ سره لیکلی شي کلاس باونډریز موږ څنګه معلومو نو د دې لوور لیمټ نه دا پریسیډینګ اپر لیمټ چې په ګروپ کې کومي دا به ترې سبټریکټ کوي نو 145 نه 144 سبټریکټ کوي 1 بشي دا نمبر 1 دا به په 2 ډیوایډ کوي نو 0.5 بشي نو 0.5 به د دې لوور لیمټ نه سبټریکټ کوئ نو هغه به زموږ سره لوور کلاس باونډري او د اپر کلاس لیمټ سره ایډ کوئ نو اپر کلاس باونډري به زموږ سره حاصلیږي نو په دې طریقه باندې تاسو بیا دا ټول کلاس باونډریز چې دي هغه لیکلی شي نن دپاره دا پوره ده ویډیوز لازما لایک کوئ چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشنز آن کړئ چې د هره ویډیو چې کوم زه اپلوډ کوم نو چې د هغې دپاره تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي. تhanks a lot.